چاته وای نه. زه یو کال مخ کې ثوابې کې یو علاقې ته تللی وم. زمونږ د دې علاقو د علما دا خو قسم په الله شهزادګان دي. دی زمونږ جولو ته خیر را چول غواړي، دی زمونږ کورونو ته خیر را منتقل کول غواړي، زمونږ د کورونو نه د خیر چینه جوړول غواړي. اے نارینه او زنانو دا خبره په کلو غوږونو واورئ. هغه علاقې ته لاړم، هلته مې هغه امام صاحب ته وي مې مقتدیان دې څنګه دي؟ نو راته وی جی هر فرض مونځ پسې په سوال کې ویم لاس اوچتومه چې بره ربه د مقتدیانو کور مې د مصیبت نه خالي نه کي. څنګه سوال کوم وی؟ دا کیسه مې کاټلنګ کې بره یو علاقه کې کړې وه. مولوي صاحب را پاسېده، ما ته وی زما مقتدیان جي زه ورته په تهجدو کې دعا کومه. زما مور بیماره شوه، ټوله منډه را سره دیوالی وه. والد صاحب مې بیمار شو، وفات شو، ټوله منډه را سره دیوالی وه. عالم ورور مې هغه وفات شو، ټوله منډه را سره دیوالی وه. او دی ځکه ته د دکان نه سودا راوړم نو دی ما هغې ته نه پرېږدي، که زما پیزاري کسی نو دا خو هسې ملګرو د دغه دپاره خبره کوم. هغه وی که چېرته ګینې دې پریشا دا خبره کوي نو دغه یو تن مې پکې اور چې هغوی زه ورله تهجدو کې هم دعا کوم. او هغه مولوي صاحب چې هر فرض مانځه پسې څه ویم مې دا ولې ما ته وایي مولوي صاحب دا دونه ظالمان دي که نه، که زه یو منټ دوه لیټ راځم ګوره که یو ټیم مې څه غم خادي بیا ګوره بد دی وایي چې 5 ټیم بدلته کېږي او یو منټ به رستو کېږي مخکې کېږي نه. بانګ به وې ټینکې به ډکې پوړونه به رابار کې دا کارونه هم ورسره کې. وړو ته به سپارې په وخت راوړي، که زوی پیږي نو نه یې ورته راوړه. او بل کار پکې دی چې دا جمې را داخل شي نو خپل بچو نه ګاډې ډک کړي نو پلانکي بازار ته یې بوځي نو هلته ورته ښه د زرګاو روپو پیزار او جرابې او بنینون او ګرمې ټوپې او دا هر څه ورته والي. ویې پسې کې مال یو 200 روپۍ راکړي چې ځان له به پلانکې میله کې کباړ کې وړو ته په دې باندې جرابې مرابې والي. وي دې به د ماړه دعا وکړي. او بل د غالبا مولانا عبدالرقیب صاحب دی د مدرسې د جماعت ابتدا کې زمونږ شیخ صاحب زمونږ مرشد صاحب هغې کیسه کړې وه. و یو سړی مې ولیده وی ما ته وی چې جي زما په کور کې 10 که 8 بچي دي او ټول عالمان او حافظان دي په یو کور کې. ښه هسې په ایمان وي چې یو عالمي که نه خاندان پې ځلیږي که نه. ای با بیڼۍ والاو د الله لحاظ وکړې، خپل کورونو کې عالمان پیدا کې. نو مفتی صاحب ما وی زه دنه تپوس کوم چې داسې ته کم یو کار کې کم یو عمل کې تهجدو کې سوال کې، که چې ته خانه کعبه کې دې سوال کړی دی، که چې د چا خدمت دې کړی. وی هغه وی د دې وجه ماله دا معلومیږي چې مونږ په کور کې مثلا 10 کسان یو نو اوس زمونږ چې د 10 کسانو څونه خرچی جمع راغی مونږ 10 کسانو ته بنینونه راوړو جرابې راوړو نو مونږ د 10 کسانو خرچه نه پارېږو، مونږ د 11 کسانو خرچه پارېږو. یو پکې مونږ د خپل امام صاحب شامل وو. څه کوو؟ امام صاحب پکې شامل وو. مثلا زه کور ته چې چینی ګوړه سودا راوړم نو زه یم چېرې د ما دپاره به دړۍ چینی ډېره یي. مونږ 15 کسان یو، د دې دپاره 5 کیلو نو زه پکې 6 کیلو راوړم چې دا 1 کیلو پکې د ما د امام صاحب شوه. صابونونه زه راوړم چېرې مونږ 15 کسان یو نو دا څه صابونونه پکې زه د استاز دپاره راوړم په خرچه کې. نو محترمو مسلمانانو مونږه د خلکو نه په دې کې ډېر زیات کمی کوتاهي کېږي چې مونږ او تاسو ځان په دې څیزونو کې هم لږ متحرک کړو او خاص کر دا نوجوانان ګورئ ښه تاسو په ژوندونو کې برکت مشرانو ته ووایئ. مشران خو ډېر شوم پړکانې ګورئ هغې خو د استاز په جیب کې پیسې شماري اکثر هلکه استاز سپینې جامې ولې چولي څنګه چل دی هلکه د باندې زکات کېږي او که نه کېږي دا الله اکبر کبیره. نو چې مونږ او تاسو پړله کې د خپل منبر د محراب د دې مینا محبت قدردانیه د هغې اثرات برکات دا به ډېر زیات دي. الله دې مونږ او تاسو له د عمل کولو توفیق نصیب کړي. واخر دعوانا الحمدلله.